ولا تقتلوا النفس التي حرم الله الا بالحق. او تاسو یو نفس د هغه قتل الله حرام کړه دا هغه تاسو ما قتل کوي سیوی د دینه څخه په حق سره وي. اوس دغه کې مفسرینو دا خبره کړې ده چې یاره دغه قتل نفس کوم دا خو حرام ده، صرف په حق باندې په جایز طریقې باندې قتل نفس هغه حلال ده، هغه جایز ده. نو دغه حق طریقه کومه یو ده؟ مفسرین فرمایي چې درې قسمونه د سیدی چې هغه حق ته یعنی هغه موقع باندې ته قتل کوای شي. یو دا قصاص، یو سړی مړه کړه ده اوس هغه ته جواباً په قصاصن مړ کوي نو دی هغه قتل حق ته حلال ده، جایز ده. نو یو څه کوم دا قصاص ده. او دویم څه کوم دا ارتداد ده، یعنی یو سړی د هغه دین اسلام نه برګشته شوه ده او وخت د کفر ته مرتد شوه ده نو د داسې سړي قتله جایز ده. 3 ورځې به هغه ته مهلت ورکولی شي چې ته سوچ او بچار وکړه اسلام باندې دي تو څه اشکالات دي هغه ته مو ته پیش کړه. علما کرام به د هغه جواب وایي، هغه به تسلي کړي، که هغه نه باوجود هغه مسلمانېږي نه بیا به هغه قتل کولی شي. او دریم چې کوم ده هغه سنگسار ده، یعنی داسې سړی چې هغه شادي شده وي، واده کړی وي او هغه نه باوجود هغه زینو وکړي او هغه باندې 4 ګواهان قایم شي نو د داسې سړي قتل هغه جایز نه بلکې لازمي ده. نو دا 3 قسمه قتلونه چې کوم دي دا جایز دي، دینه علاوه په یوې طریقې قتل جایز نه ده. چنانچه حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه چې کله باغیانو د هغه قتل پسې روغللو او د هغه کور نه محاصره وکړله نو یوه ورځ حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنه خپل کور چاته نه د باغیانو ته جواب شو او دا یې ورته وفرمایلو چې ظالمانو تاسو مو ولې قتل کوئ، مو څه جرم کړی ده؟ بیا یې دا 3 شیانو ته وګڼل چې آیا مو چې ته قتل کړی ده چې د هغه د قصاص کې مو تاسو قتل کوئ، یا مو چې ته نعوذ بالله ارتداد جرم کړی ده زه اسلام نه وخته یم ته تاسو مو قتل کوئ، او دریمه دا چې آیا مو چې ته زینو کړي ده زه خو دغه پرې تاسو ته یم چې مو اسلام نه مخکې زمانه جاهلیت کې مو الحمدلله زینو نه ده کړي، بیا پیغمبر علیه السلام باندې چې مو ایمان راوړلو بیا به زه څنګه زینو کوم. نو بهرحال دغه 3 شیونه داسې دي چې دینه علاوه نوره چې کوم دا که نه هغه قتل دا ناجایز ده. چنانچه مسلمان خو پرېږده واڅه د کافر قتله بغیر د حق نه بغیر د جایزې طریقې نه هغه ناجایز ده. چنانچه ذمي یعنی کوم کافرون چې هغه اسلامي مملکت کې پاتې کېږي هغه ته ذمي نه یایي. د هغه متعلق روایتونو کې راځي چې کوم سړی ذمي قتل کی یعنی غیر مسلم چې هغه اسلامي مملکت کې معاهدې تحت پاتې کېږي هغه که چوک قتل کی پیغمبر علیه السلام فرمایي چې هغه د الله عهد موت کړل او کوم سړی چې د الله عهد موت کی هغه به د جنت خوشبویه ونه سي، حالانکه جنت داسې شای ده چې د هغه خوشبویي 70 سال مسافت نه هم بینولی شي. داسې سړي ته به دغه ویر نشي چې څوک یو غیر مسلم قتل کی. بیا مسلمان نن سبا ډېر بد حال ده، خصوصا موږ پښتانه خو بالکل چې کوم دا که نه داسې ګیه ګزروي چې په معمولي خبرې باندې موږ قتل کوو. شریعت موږ ته د غومبسې اجازه تا نه ده راکړه چې هغه ته ظلم سره مړه کړي. منګور متعلقه علماء کرام فرمایي چې هغه به ته سار ته وایي چې اول ګزور کې مړ شي، ظلمن به هغه سره به ظلم نه کوي. غومبسه څومره بادشاه ده چې هغه انسان ته دومره نقصان رسوي. هغه متعلقه شریعت یایي چې هغه سره ظلم مه کوه، په اورې مه سېځوه، همداسې یې مړه کړه خو په اورې مه سېځوه. نو شریعت د یوه ځناور قتله جایز نه ګڼي، د یوه کافر قتله جایز نه ګڼي. بیا موږ مسلمان موږ د کسې پلنکای په 10 روپۍ وویشتلو، پلنکای په 2000 روپۍ وویشتلو، یې پلنکي هغو پټي ته ګاډه وه په هغې وویشتلو. اقبال هندي متعلق ویلي دي چې موږ مسلمانان کوم ځای ته لوړل، په فرقو کې په مسلکونو کې موږ بټو شو، پلنکې فرقه والا دا چې کوم دا که نه دا مړه که دا واجب القتل ده، هغه مو نه یایي، مو هغه نه یایي، بل نه یایي. خپلو منځو کې مو دستو ګریباني انداز شیعه سني اهل حدیث د نورې متعدد فرقې په دوبیو کې پاتې کېږي.
په سعودي عربو کې پاتې کیږي هغه خپل منځو کې هیڅ مسله نشته مو خپل منځو کې یو بل قتل پسې درپیش یو اقبال یہی اس منفعت ایک ہے اس قوم کی نقصان بھی ایک منفعت اس قوم کی ایک ہے نقصان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایمان بھی ایک ہی سب کا نبی دین بھی ایک ایمان بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک حرم پاک بھی اللہ بھی قرآن بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں فرقہ بندی ہے کہیں اور کہیں ذاتیں ہیں کیا زمانے میں پنپنے کی یہی باتیں ہیں اقبال یہی سے دچی شری قرآن مایودا اللہ مایودا حرم مایودا نبی مایودا دا اٹول میودی کچھ بڑی بات تھی جو ہوتے مسلمان بھی ایک غاټه خبره خنوه چې مسلمانان مو شي وبا د مو سره خستی نو خبره دا شاید چې الله رب العزت فرمایي چې قتل ما کوي اوس مخکی ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن او تاسو دی یتیم مول ته نږدې ما ورسه مگر په خې طریقې سره حتی یبلغ اشده حتی کې اغا خپل نوجوانې ته ورورسي واوفوا الكيل والميزان بالقسط او تاسو ناپ او طول په انصاف سره پورا ورکوي لا نکلف نفسا الا وسعها مو ایچو بوندیا دور بوج او تکلیف منه د ورکړه مگر څه دو طاقت لري و اذا قلتم فعدلوا او څه کله تاسو خبره کوي نو مبني بر انصاف کوي ولو كان ذا قربا اگر چې اغا رشتہ دور ویلی نه وبعهد الله اوفوا د الله سره کړي معاهده پر کوي ذالکم وصاکم به لعلکم تذکرون دغه خبرې تاسو ته الله وصیت کوي چې تاسو نصیحت حاصل کړئ اردو کې ترجمه کوم ولا تقربوا مال اليتيم الا بالتي هي احسن حتى يبلغ اشده اور تم یتیم کے مال کے قریب بھی مت جاؤ مگر یہ کہ اچھے طریقے سے یہاں تک کہ وہ اپنی نوجوانی اور قوت کو پہنچ جائے واوفوا الکیل والمیزان بالقسط اور تم ناپ اور تول کو پورا کرو انصاف کے ساتھ لا نکلف نفسا الا وسعها ہم کسی نفس کو تکلیف نہیں دیتے مگر اس کی طاقت کے مطابق وَإِذَا قُلْتُمْ فَعْدِلُوا وَلَوْ كَانَ ذَا قُرْبَى جب تم کوئی بات کہو تو انصاف سے کہو اگرچہ وہ تمہارا کوئی رشتہ دار ہی کیوں نہ ہو وَبِعَهْدِ اللَّهِ أَوْفُوا ذَلِكُمْ وَصَّاكُمْ بِهِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ اور اللہ کے ساتھ کیا ہوا وعدہ پورا کرو یہ اس بات کی تمہیں وصیت کی ہے اللہ تعالیٰ نے تاکہ تم نصیحت حاصل کرو اس دی آیت کی اللہ رب العزت شپیگام شای بینئی چا اغا حرام دا اغا چشده یتیم مول چنانچہ اللہ رب العزت دی یتیم مول متعلق سلرم سپاری کے فرمائلی دی چا ان الذین یأکلون اموال الیتاما ظلما انما یأکلون فی بطونهم نارا کم خالق سے دی یتیمون مول خوری ظلما آغا گویا چا اخپلو خیٹو تا وور اچائی او اخی زمانے کی دی حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم پر زمان جاہلیت کی دی یتیمون مول و دیر بیدردے سر خالقو خوڑالو چنانچہ اغو بدا کولو چی یتیم تا بی انتظار کولو چی دین مخی چی دور استرشی چی دیا طول مول موخ چنانچہ قرآن مجید کی اللہ رب العزت دی ممانعاتا کردا فرمائی چی ولا تأکلوها اسرافا و بدارا ان یکبرو تو سو دی یتیمون مول دی طریقی سر ما خورے چی ضرورات نا زیوت استعملوے او زر استعملوے چی دسی نات دور پسی رسترشی داسی ما کوے حتی یبلغ اشدہو پورا پری آغا تا اخپل مول وسطے چچو پری آغا اخپل نوجوانے تا اشدہ اس اشدہ چشتے اشدہو ایوا مانا علماء کرام دا کری دا سن نوجوانی یعنی کلا بچائے نوجوان شی پورا پری پیسے ہوتا وسطا یتیم تا روزگور کی خیر دا کہو تا لگائے جائز کور کی دسے کور کی چاگے کی نقصان آغا کام اوی امکان کام دی نو آغا تا پیسے و لگاوا داغا الا باللتی ہی احسن مطلب اندادا سکنی خکور کی او سکیور دسی محفوظ کور کی اتوا لگاوا چا پیسی زیا نشی حتی یبلغ اشدہ دا پیسی اتوا پری محفوظ وسطا یا کوربور کی ولگاوا یا جون سر وسطا چو پری اغا اشدہ تنوی رسی دارا اس اشدہ ایوا مانا دا بالغ شی
او بالغ په 15 سال باندې بچای بلیغیږي. نو که 15 سال بچای شولو، اوس علماء کرام دا فرمایي چې کني خلی بلوغت نه بلکې بلوغت سره د اشده یوه معنا علماء کرام سمجھ بوج کړه ده، یعنی جوان شولو خو د هغه سمجھ او فهم لږ وکسه. چنانچه په 15 سال کا هغه پیږي چې یاره سنجیده نه ده شوه، بالغ شو خو مغسې هغه کې سنجیدګي نشته، لاپروا ده. نو ته ورباندې ډارېږي چې که دا ډېرې پیسې مو لوس کې ویر کي نو دا به ضایع کي. نو اوس شریعت ته دا حکم در کوي چې دا پیسې دي ته وسطه اوره پرې وسطه چې دي کې فهم و فراست رو نشي، سنجیدګي ورکې رو نشي. چنانچه علماء کرام فرمایي، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه دا فرمایي چې کني هغه عمر څه 25 سال ته ورسیږي نو 15 نه 25 مانځ کې چې کله دو سمجھ بوج حامل شي نو دي ته پیسې حواله کوي. او که 25 سال ته ورسېدلو بیا که سمجھ بوج ورکې نه وي رغلی، امام ابو حنیفه رحمت الله علیه فرمایي چې ورته ویرې کا د الله نه ما وخله. صرف یو شرط دی هغه بېوقوفي که چیرې پاگلپن حد پر ته رسېدلي وي بیا یې ما ورته ویر کوه، بیا مزید انتظار ورته وکړه، دي ته اوره پیسې ما ویر کوه چې ته پوهېږې چې دا خو سپټ لیونی دی، دا پیسې به مکمل همداسې دې خرابېږي. نو داسې صورت کې بیا پیسې ورته ما ویر کوه. همداسې فقهاو لیکلي دي چې که نه وي پیسې دي ولا قاضي ته ویر کا یا حاکم ته ویر کا چې هغه دي پیسې څه خو نن سبا خو هغه کتې شته، نن سبا خیر سره قاضي ته ویر کا نو په مغې مخې به لوړي شي. نو نن سبا بهتر اندازه ده چې سړی خپل ځان سره ورته وساتي، ځکه چې د اعتبار زمانه ده نه قاضیان نه حکیمان نه چونه ما به ته واخلې چې یاره پلنکای چې کوم دا که نه داسې دیانتداره ده. او بهتره دا هغه ده چې خپل ځان کې خوف خدا پیدا وکړي، هغه نه بعد چې کوم دا که نه هغه ته هغه پیسې ته ویر کړي. واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، وام شای الله رب العزت دا بیانوي چې ناپ اور تول تاسو پوره کوئ بالقسط په انصاف سره. دې ځای کې علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه یوه نکته بیان کړې ده، یو سوال یې کړی ده. هغه فرمایي چې ګوره الله رب العزت فرمایي چې تاسو ناپ اور تول پوره ویر کوئ انصاف سره. نو هغه فرمایي چې د انصاف ټکه خو ضروري نه ده، ځکه چې کله ناپ تول پوره ویر کړلی شي خو دا خو شو انصاف. که دې ته انصاف دوباره د انصاف ذکر کولی څه ضرورت ده؟ پوره ناپ تول کوي بس دا خبره کفي ده، د بالقسط ټکی ویلې ورزیات کړه. نو علامه فخر الدین رازی رحمت الله علیه فرمایي چې اصلا کې د بالقسط الله رب العزت دې کې ځکه ذکر کړه ده چې ګوره ته څه کله ناپ تول ویر کوي نو دې کې دوه فریقین وي. یو هغه وي چې ناپ تول ویر کوي، یو هغه وي چې هغه ناپ تول خلي. نو یو خستونکه ده یو ویر کوونکه ده. د ویر کوونکي دپاره الله رب العزت استعمال کړلو چې واوفو پوره ویر کا. ته څه کله چوته شای ویر کوي نو پوره ویر کا، ګاز نپکوي نو پوره، تلا تلی نو پوره یې ورته تله. او د بالقسط کوم دا که نه دا الله رب العزت د خستونکي دپاره ورزیات کړه چې وړکې د کوم کاسه ته یې خلي ته یا پوره انصاف سره خلا د زیات مطالبه ونه کړي. توره د حق جوړېږي اما ګوره حق واخله. د ویر کوونکي دا حکم ده چې دا پوره ویر کړي، او خستونکي دا حق ته چې هغه زیات ونه خلي بلکې پوره واخلي. نن سبا ګوره دې کې ډېره کوتاهي ده. زموږ چې کوم دوکانداران دي عموما مطلب دا شاید چې کله بل چونی خلي بیا یې په هغه باندې په میټر باندې خلي، بیا په بل خرڅوي، بیا په ګاز باندې خرڅوي. همداسې دغه اوسپنې کاروبار والا چې کوم خلک دي هغه عموما دوه قسمه سیرونه ایښي وي. یو سیر چې کوم د پوخ یخوي، یو کچا یخوي. چې کله بل ته ویر کوي بیا په کچا ویر کوي، چې بیا بل نه خلي په پخه سیري ویر کوي. هغه غریب پویا نه وي. ګاهک وضاحت سره پوه کړه، لکه اوس ته کپړه خرڅوي ګاهک ته صفو وایه چې بھائی ګاز په دوله ده، تو خیر ته په میټر ده اخیستي، هغه ته وایه چې ګاز په دوله ده، بیا په ګاز ورته هغه ځای کې چې کله سودا ورسره کوي سودا کې ورته وایي چې میټر په داره ده، چې بیا کله یې ورته نب کوي بیا میټر ورته سیټ ته کېږدي ګاز ورپسې راوخلي. ګاز خو 3 انچي کام ده، نو هغه کپړه کامه ورته ویل. نو الله رب العزت فرمایي چې واوفوا الکیل والمیزان بالقسط، تاسو انصاف سره تلل کوئ. چنانچه علماء کرام دا فرمایي چې دا صرف د پورا ناپ اور تول صرف په تلی کې نه ده، صرف په ګاز کې نه ده، بلکې هر شي کې ده. یہ تو ډیوټي ویلې نه وي، ډیوټي کوي ته مطلب دا شاید چې یو سکول کې استاد یې، ته په یوې مدرسې کې مدرس یې، ته په یوه جماعته کې امام یې، ته پکور ده چې ته پورا ډیوټي وی کې. ته دکانې کې چا سره سیلمین لګېدلی
پورا ډیوټي به ته ورکوي. حتی کې فقهاو دا لیکلي دي چې د ډیوټۍ په ټایم کې ته فرض المنځه نه علاوه نور چیشه نشي کولی. ته وایې چې جي زه خو اشراق ته نه لوړله، زه اشراق لمونځ کوم، زه د چاشت لمونځ کوم، زه نفل کوم، زه خپله وظیفه پوره کوم، دغه شیونه ته نشي کولی. ناپ اور تول کې پورا ګوره مو دیشي کې ډېر زیات کمای ده. نن سبا مو ولا ګوره سرکاري ملازمین اوس بیا پېښور کې در نه ده بره دا شاید چې 1 لاک 1.5 لاک تنخواهونه خلی هغه نه باوجود سکون دا کنه دا نه یې چې آیا موت کوم حکومت فریضه رکړی دا موت کوم ډیوټي میلو شوی دا د کومه تنخواه ځخاله 1 لاک روپۍ آیا مو دی 1 لاک روپۍ کور زکاو بچایو ته مو کور خو دوره نه کوو مونږ څه پښتنه وکي مو ته څه کله ډیوټي نه وای نو مو تا غږ کې وای چې جی زدي چې ډیوټي نشو کوي دي چې خدا سي دي چې آسي بردا شاید څه کله یو ډیوټي د ته ملو دا کفایت شهاري نه کور خالدا نور خلک غریبون وکسه خلک میاشتې چې کوم دا کنه لا 10000 روپۍ نه مدي د اربانو ولا وکسه د پندیون وکسه سبینه مسقطان راځي خېلی ځون نه وبسي غریبون زرګون نه مندي او ځنه خلکو ته 1 لاک روپۍ تنخواهونه ملويږي او ور باندې دا غدي سے بیا احتجاج د چیزی متنخو کام دای مشکل کام د دام کام خبره دا شایدات ګوره او اوف القیل والميزان بالقسط انصاف سره کومه فریضه ته ملو دا هغه پورا حق ادا کول دا دی الله رب العزت په احکاماتو کې ورکی دا الله د متنی کمال توفیق نصیب کړي واخدان الحمدلله.